ابراهیم علیه السلام اولاد نو د بوډاوالي عمر ته ورسېدو د شپې به پاسېدو د تهجدو په ټیم کې او د الله جل جلاله په دربار کې به فریاد کو الله ماله یو بچی راکا الله ماله اولاد راکا نو د سارا بیبي د ګېډې نه د ابراهیم علیه السلام اولاد نو نو د هاجره بیبي سره یې نکاح وکړه او الله تبارک وتعالی ورته د هغې د ګېډې نه اسماعیل علیه السلام ورنصیب کړو د هغه بچی دی چې ابراهیم علیه السلام ته په اخري عمر کې په ډېرو دعاګانو نصیب شوی و نو چې څنګه پیدا شو نو ابراهیم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وحی وکړه ابراهیمه دا اسماعیل او د ده دا مور هاجره دا بوزه هغې ځمکې غیر ذي زرع ته بوزه یو خوشي بیابان ته ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي روانه کړه جبریل علیه السلام ورسره ملګری دی چې چېرته ښایسته ځای راځي ابراهیم علیه السلام د جبریل علیه السلام نه تپوس کوي جبریله ګوره چې الله تبارک وتعالی راته دا ځای ښودلی دی نه جبریل علیه السلام وایي مخکې ځه د الله حکم څه دی مخکې دی تله در دې پورې چې ریګستان ته راورسېده د شګو یو بیابان ته سرو شګو ته راورسېدلو جبریل علیه السلام ورته وي ابراهیم الله فرمایي چې دا هاجره او اسماعیل په دې ځای کې پرېږده ها په دې ځای کې پرېږدمه د الله حکم دا دی چې دلته پرېږده او دلته پرېږده وه په هغې ځای کې هاجره بیبي پرېښودله ابراهیم علیه السلام ترېنه روان شو د الله حکم دا او ابراهیم الله تبارک وتعالی فرمایي چې هاجره او اسماعیل پرېږده خو ګورې عزت او په شا به ورته ګوري په شا به ورته نه ګوري ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام پرېښوده روان ته شو چې روان ته شو هاجرې بیبي رامنډه کړه ابراهیم علیه السلام یې د شاته د کپړو نه ونیو او وی ورته ویل الی من تقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس و ابراهیم په دې خوشي بیابان کې مې چاته پرېږدي دا خوشي بیابان دی لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس وانه خو دلته اوبه شته او نه بندګان شته او نه د خوراک څښاک څه شی شته په سرو شګو کې مې د وړوکي ماشوم سره چاته پرېږدي ابراهیمه دا را سره څه کوي ابراهیم علیه السلام په شا نه ګوري په شا نه ګوري د الله حکم ده چې په شا به نه ګوري بیا ابراهیم علیه السلام روان دی هاجرې بیبي بیا رامنډه کړه الی من تقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس و ابراهیم په دې خوشي بیابان کې مې چاته پرېږدي ته دې خپل وړوکي بچي سره به څه کومه ونه د خوراک څه شته ونه د څښاک شته ونه څوک انسان شته چې څه شی ترېنه وغواړم و ابراهیمه دا را سره څه کوي ابراهیم علیه السلام په شا باندې نه ګوري روان دی هاجرې بیبي په درېیم ځل رامنډه کړه وی الی من تقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس و ابراهیمه دا را سره څه کوي چا باندې مې سپاري او چا ته مې پرېږدي ابراهیم علیه السلام چې په شا باندې وکتل د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې چې د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې هاجره بیبي چې وکتل پوه شوله وی ګوره چې تا ته ستا د رب حکم دی کو دا ته چې زما سره څه کوي تا ته ستا رب فرمایلي کو ابراهیم علیه السلام ورته سر وړه کوه او ما ته زما رب ویلي دي هاجره بیبي هم څه کمزورې زنانه نه وه د بادشاه لور وه او د پیغمبر ښځه ده او د پیغمبر مور ده څه کمزورې زنانه نه وه ابراهیمه چې کوم رب تا ته ویلي ته ځه هغه رب به چرې ما نه سپوری ما په هغې رب وسپاره هغه رب به چرې ما داسې نه پرېږدي زه ابراهیمه ته ابراهیم علیه السلام ته لاړ اسماعیل علیه